دا پیغام تر ده پرې ضرور ورسوي. نو دغه ګمراه ته و دغه ټیک ټاکر ته و هر هغه چاته چې هغه ایمان ته هغه و دین ته په کم نظر باندې ګوري، الله تعالی به په لږ وخت کې بیا ګمراه کوي. نن له ده سره هغه لوی ټیک ټاکران هم په مخه باندې راځي. داسې دا وخت لګولی و، داسې دا ژیره مبارکه پرېښې وه، دا صرف د پیسو دپاره پرېښې وه. په دین کې پیسې نشته، په دین کې قرباني ده، او قربانی به هم تر دې حده پورې ورکوي چې تر خپل پلار به تېرېږي، تر مور به تېرېږي، تر مینه به تېرېږي، تر اولاد به تېرېږي. که چیرې ستا او د دین په مابینځ کې خبره سره راله. محمد رسول الله خپل قریبان ټول پرېښول، حتی د خپل قریبان په مقابل کې ودرېدی، خپل وطن پرېږدي، له خپل وطن څخه هجرت کوي او مدینې منورې ته روان دی. د صحابه کرامو تاریخ وګورئ چې کله یې زندگی و دین ته وقف کړه، قرآن داسې اعلان کوي رضی الله عنهم ورضوا عن. الله فرمایي زه له دوی څخه راضي یم، دوی له ما څخه راضي دي. بل ځای اعلان کوي اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون. نو ای ټیک ټاکره، ای ډمه، تاسې دا ظاهر شو برابره کړې وه، دا دې هم د دې په خاطر برابره کړې وه چې دلته به هم پیسې وي، دلته به هم خپل فکر کومه، دلته به هم خپلې پیسې ټولوم. دین ستا محتاج نه دی. تر تا په زر وارې تکړه ځوانان، تر تا په زر وارې مالداره ځوانان خپله زندګي دین ته نه وقف کوله، قرباني د دین په خاطر نه ورکوله. الله تعالی له دې دنیا څخه بې ایمانه تیر